پاکستان د نیوزیلند خلاف टी20 سکواډ اناونس کړی دی، کوم چې تاسو له سکرین باندې ښکاري. टी20 سکواډ نه رضوان، بابر اعظم او نسیم شاه ډراپ شوي دي. جی نور عمر چیمپئن ټرافي کې لړیان په دغه سکواډ کې دي. مکمل سکواډ تاسو له سکرین باندې ښکاري. د نیوزیلند خلاف 3 टी20 میچونه دي، تقریبا 16 مارچ یا 14 مارچ نه به شروع کیږي. مکمل سکیجول به در سره بیا شریکم. او فلحال دی ویډیو کې په سکواډ باندې خبره کوو. سلمان الاغا چې کوم دی د کپتان دی، وایس کپتان وسره شاداب خان دی. شاداب خان د خراب پرفارمنس په وجه ټیم نه ډراپ شو او واپسی ټیم ته د ایز وایس کپتان شو، چونکې د صداسه خاص پرفارمنس نه دی ورکړي، خو بیا هم د ټیم ته واپسی شو. عبدالصمد د خ کلاډي د خ بیټسمن د ابراهیم احمد سپینر بالر، حارث رؤف، حسن نواز، جانداد خان، خوشدل شاه، محمد عباس افریدی، محمد علی، محمد حارث، محمد عرفان خان نیازی، عمر بن یوسف، شاهین افریدی، سفیان مقیم اور عثمان خان. دا مکمل टी20 سکواډ دی د نیوزیلند خلاف 3 टी20 میچونه دي. جی دا غیر پر دا سکواډ اناونس شوی چې رضوان ته ډراپ ته، بابر اعظم ته ډراپ ته او نسیم شاه ته ډراپ ته. جی ون ډے کې شته دی، ون ډے کې حارث رؤف صرف ډراپ ته. نور ماغه چیمپئن ټرافي سکواډ د مطلب دومره غټه سرجری د ټیم نه ده شوی. او ما کې لاډیان دي، خو صرف کپتان چې کوم دی د टी20 فارمیټ بدل شو. محمد رضوان د टी20 کپتانی واغشتل شو او سلمان علي اغا ته ورکړل شو چې وایس کپتان ورسره شاداب خان دی. جی نو دا مکمل سکواډ د دې حواله سره تاسو سره لري، کمنټ لازمي وکړئ.